السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما. د الله غټ احسان دی چې په موږ باندې د رمضان مبارک میاشت بیا را باندې رواسته. سپه دا څه کیسې داسې دي چې اعمال په باندې وکستای بیا مرجا په ډیر ښه صحت سره ووزي اور یې تو سه صحتینو ور سره ډبل شي. لکه ریسرچ څه شوی دی چې کله ته بدن غته سوچاوي سټارویشن موډ ته، یعنی بدن ته شیم کې هغې چې کوم فایدې څه دي په بدن شي هغه انسان تصور نشي کولی. لکه انټرمیټنټ فاسټینګ چې درته وشوی مې و، ویس کېږي څه چې کله ته بدن وږی څکې هغه د تو په بدن شي چې کومې ډیډ سیل څه دي مړې خلیې چې یو عمل ورته یي اوټوفیجي، یعنی د تو ډیډ سیل مړې خلیې د تو بدن ریپیر کوي. خو په ټول نه اول یې میږه د بدني صحت نه مخ شي چې رمضان المبارک سر راوند دی، یمیږه روحاني صحت څه دی ډیر ضروری دی. اوس رمضان المبارک راوند دی، دا میاشت څه دو د قرآن میاشت و چې قرآن نازل شوی دی. د قیامت پر ورځ وی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم الله په دربار شي یو شکایت کوي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی، یعنی ټول دنیا د پورا رحمت دی، د کفار د پورا هم دی رحمت دی. بس هغه رحمت للعالمین ذات د الله په دربار شو څه شکایت کوي چې قرآن په آیات شرچی په سوره فرقان شي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله اکبر. الله تعالی تو رسول پاک صلی الله علیه وسلم شکایت کو چې اے پروردگارا دا د مو هغه قوم دی چې قرآن تر سټه چاولای و بیر کړای. نن سابو خالی ته سوچ وکا د پیرا از مسلمون پابودی شه 2% خلق څه دی آها په ډیلی بیسز یعنی روزانه په باندې قرآن پاک تلاوت نکو. څومره غټه بدبختی دو یغه ساړي دی پورا چې د قیامت په ورځو رسول پاک صلی الله علیه وسلم د په باره شه الله په دربار شه شکایت کوي چې دا د مو هغه قوم دی چې قرآن تر سټا چاولای وو. بیا تو څه خیال دی چې الله تعالی تو ته په کوم نظر سره کوي. پلیز د رمضان المبارک میاشتو په دا شو چې څومره کیږي څو د قرآن پاک تلاوت په ټوله نه غټ عبادت دی چې څوره زیو د قرآن پاک تلاوت کولای شي په پوهه په ترجمه سره کې چې زون په پوهاوي چې ودارجه قرآن یای څه مشته څه حکم رو کړای دی اور کیم ګناینه په رمضان المبارک په میاشت نه مخشه چې میږه څه کول درویغ دوکا زیاړې مردوړې فحاشی اوریانی خاص کر میږه نوجوان نسل پکې فحاشی اوریانی شه مبتلا څه دی دغه موبایل د لوسا پیرا پیرا شپه ورته نوستي خپل زندګۍ تباه کړي مخشمه ته وشي چې تر نو وخت تک شي کیم نقصانات دي د میږه نوجوان نسل هغه په صحت باندې در پلیز دغه رجاو حسابونه له بل ارزم شریکیږي خدای ته وکسه خپل زندګۍ خپل روټین لږ بدل کې اور د الله چې کیم نعمت ورکړای صدای پته نشته بل رمضان چې روسی میږه ژوندۍ وی کانوي ژوندۍ هیڅ چاته پته نشته هغه خال چې مش سره تیر کول ژوندای وو ساجانی په تور خور لوند دي میږه ماندی پلارینا ترینا نیکینا چاکیم رشتہ دار داسې کسان دغه هیڅ چاته پته وی چې نیکست ایر بیا رمضان روسی په میشو څوک موجود وي نه دا یو غنیمت وو دا میاشت څه دو انسان چې څوره شکر ادا کو هغه کام دی چې نفل شکرانه وکړي چې الله دې تو شکر دی چې دا مبارکه میاشت په روح صحت مشتارو کړی دو بیمارون نه په هسپتال شنی. بهرحال اوس د صحت طرف ته چې کیم شای دی دا دی چې په رمضان المبارک شي چې څوره کام خوړای شي درته بهتر ادو چې میږه خال چې په 40-50 سویر ووري چې ستر عمر شي لږ بیا در چې ته روغ وې ځمون لیدل شي بیا پښتنه در باندې کوی چې سړات داس روغ یې ماشاءالله ته څه خوري سول دا نه دی په کور چې ته څه خوري هغه ساړی نه دا پښتنه په کور دو چې ته څه نه خوري د خواروق په وجه سره ټوله بیمورې مشتنن سبو جوړې دي ځکه چې میږه خواروق دمره خروب تای چې پرېژاشه خو فرض ګڼل یې دوه چې غنا پکاوړې خو لکه چې چیرې په سنت شي رغلی وي یا په قران شي څه ذکر وي دا سه هر ساړی غاڼه دي خدای قسم بغیر پکاوړې نه رضا تیریږي نه فرض دي نه سنت دي نه واجب دي هیڅ هن دي یو بس شای جوړ شوی دی درا نقصانی شای بل نشته لکه پکاوړې د غوړې نه ډاکې دي ټول عرض تو میدا تشادو اور تا غوړې غوړې پرېغا خوري پکاوړې چې رضا دي لګړه کړي نه وي د ټول معده د بدن نظام د ور سره خراب شي
داسې ډایټ وخورې چې اول رژا ګډه وي چې دا ستود غوندې شی وي لکه سوپ چې یخني یا بل داسې شی چې هلکه ډایټ وي. اول رژا دې په هغه ګډه کړله په خجیره باندې به دې وڅښلې ساړې به نقصاني دي داسې تمړې به چې نه ساړې وي نه تاودې وي. پانه بعد لمینځ وکړه لمونځه نه رګوټ شي بیا ته فل ماړې په آرام سره چې معده دې ورته تیوری وي. کیم خال د شربتی نه اور د سوړستو د شایان د مرچ مثالې نه ډاک انتهایی نقصانی دي. رژا چې کیم الله در کړی دو آچه 13-14 घंटे رژا دو چې تو بدن وژای شي 13-14 घंटे آتا مکمل ریسٹ میلاو شي تو چې کیما ینا دو هغه فنکشن مکمل غا سپوی وشي د تو پښتاور کې بالکل صفویی کیږي آرام ورته میلاو شي تو بدن سټارویشن موډ ته لوړ شي ریپیر شي کو د تو د بدن دمره غټه فائدې دي خالی بدني فائدہ دارا دو روحاني خو بیا الله تعالی سي چې انسان رژا د مود پورا نسی اور یې دغه صاحبو زخپل ورکاو بس دانه دی وشوي چې زو څورا ورکاو بس بادشاہ چې تو تا وایي یو صدر پریزیډنټ وزیر اعظم تو تا وایي چې ته دا کور وکا چې دغه تنخې دغه خرچو بیا زخپل درکاو تو څه یې چې یو بادشاہ خپل شان په مطابق نه وي در پلیز په دا رضا شي خپل عادتونه چینج کې خپل روټین بدل کې د یوې لهمه کې مات وکي په ذکر اسکار استغفار بلکې د چای میجا رشت اکثر د میجا پښتانه د رشتہ دارونو په مان شي جاګړې په معمولی کې صابند خفغان چې د مړو مخینه نه سره کسي رمضان المبارک نه مخشه پلیز د یو بل سره ازربادګي ختم کې ټلیفون ورته وکا مونږه څه غلطي شوي وي زمافي درخه غوړو رمضان المبارک راوندای معاف میکا اور مو معاف کړای تو نه څه غلطي شوي وي خدای سره چې هغه سړی زرو دا شی لکه موم داس و درته راشي پستی کوي شي خالی په معمولی کې صاحبنده د پیرا رشتہ داري میرا ختم کړی الله تعالی دا وکړو چې دا رمضان المبارک د دین د دنیا د دوه سره لحاظ سره د خیر او د عافیت ولا نشتا وګرځي دا وشي یوڅته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته